واقعه یو داسې دردناکه واقعه دا کوم لاشونه چې تاسو ته ښکاري بېګا په بګردره کې دغسې 9 کسان بې دردۍ سره شهیدان شو افسوس ملګرو صرف دا پیغام هغه خلکو ته مو رسوي او دا کوم وروڼه خویندې چې شهیدان شوي دي دا 9 کسان د یو کوره نو دا په خپلو دعاګانو کې ټول مسلمانان یا ساتئ کتونکو دغه پیغام صرف د یو اصلاحي پیغام سره تاسو سره دغه د فیسبوک په پاڼه ضرور شیر کول غواړم خو زما چې څومره مسلمانان لوړی نو یقین وکړئ چې هر سړی جاړي د هر سړي د سترګو نه اوښکې بهیږي که لوی دی که وړوکی دی که ماشوم دی که بوډا دی که ځوان دی د هر قسم طبقې دغه خلک 9 لاشونه او د اختر د اتبارې ورځ یار افسوس که معاملات هر څه وي معاملات په خپل منځ کې هغه معاملات حل کوئ که نه حل کېږي د جرګې په شکل د حکومتي سطح که دغسې نه کېږي نو د الله سرې ته یې پرېږدوئ مه کوئ داسې کارونه که هر طرف ته دغه ظلم شوي د ظلم انتها دغه کس کړې ده دا کوم خلکو چې ظلم کړی دی صرف دغه پیغام زما یوازې دې خلکو دپاره نه دې وروڼو دپاره نه خو زه صرف افسوس په دې یو خبره کوم چې دومره ظلم ولې کېږي دومره د ظلم انتها ولې کېږي مونږ فخر کوو بیا هم د ملاکن په خپل انتظامي باندې ویلی شي چې هغه ملزمان ګرفتار کړي دي او ډبل ای سی نور نواز صاحب او اسسټنټ کمشنر شکیل احمد خان هم د مخیل راغلی دی او اوس هم د هغو د مشرانو سره دغه رابطې دي نو ملاکن پیران روډ د هر قسم ټریفک دپاره بند شوی دی او کتونکو چې څومره زما د اواز اورئ تاسې نه شیر کوئ نو د دې نه بعد به څه سړی شیر کړي چې د یو 9 کسان د یو کوره شهیدان کېږي یار ډېر د افسوس خبره ده مونږ څه کوو د اختر دغه شپې ورځو ته وګوره د اختر دې ورځې ته وګوره په سعودي عرب بهر ملکونو کې نن د اختر ورځ ده او د اختر په ورځ دغه لاشونه پراته دي افسوس یار دا زموږ هغه مشران هغه ټول دلته کې ډبل ای سی صاحب نور نواز صاحب اسسټنټ کمشنر صاحب شکیل احمد خان او زموږ د ملاکن انتظامیه هم په دغه موقع موجود ده خو پیغام مې صرف د غرونو دپاره چې دا څومره خلک تاسې وینئ رب یقینو که هر سړی خفه دی زما دا پیغام هغه خلکو دپاره هم دی یوازې دا نه چې زموږ دلته په رنګمالا پیران په ګردره کې نن دا به د پېښه راله دا د تاریخ یو افسوسناکه واقعه به ورته ووایو د یو کوره 9 کسان شهیدان کېږي دا یقین وکړئ سړی د هر سړي زړه درد کې دا مشران کشران چې تاسې وینئ ټول وینئ نو کتونکو په دغه شکل ما دا پیغام راغستی چې زموږ دا پیغام هغه خلکو ته هم ورسوي چې د الله د قهر او د عذاب نه ویرېږي مه کوئ داسې کارونه ولې مونږ یو بل ووجنو په څه وجنو زموږ معمولي تنازعات هغه دې خبرو ته لاشي چې نن په دا کم 9 لاشونه چې پراته دي تاسو لیدی شئ دا هم د دې خبرې ثبوت دی چې مونږ شیطان خوشحالو الله پاک ناراضه کوو او ځان له په خپل هم هغه کار کوو چې د سرو سکروټو یعنې د دوزخ د هغه سکروټو د انګار ځان هغې دغه کوو ښکار کوو ولې کوو ظلم ولې کوو د ظلم انتها د څه نه شروع کېږي ظلم ولې کېږي زموږ پښتانه الله دې زموږ په دې ملک زموږ په دې وطن زموږ په دې خلکو رحم وکړي په رب العالمین یقین وکړه چې دلته هر سړی جاړي د چا نه تپوس کولی شو یاره خبرې نه شو کولی ولې نه زموږ زړه درد کوي مونږ مسلمانان یو پښتانه یو نو ولې ملګرو صرف او صرف زما دا پیغام نړۍ ته ورسوئ هغه دنیا هغه خلکو ته ورسوئ چې هر څه پیدا کېږي دا نه تنن څوک واپس راوځي چې په دې ګاډو کې دا لاشونه پراته دي چرم نشي الله یقین وکړه کم سے کم زما پیغام دغه پښتنو له دی هغه خلکو له دی معاملات چې هر څه خپل معاملات په ښه طریقې حل کوئ چې داسې بدې پیښې پکې نه راځي یقین وکړئ هر سړی د نړۍ هر سړی که بهر مسافرونه دي هغه به اختر مناوئ هغه خلک به اختر مناوئ دلته کې په باګردره کې 9 لاشونه پراته ملاکن پیران روډ هر قسم ټریفک دپاره بلاک شوی افسوس خبره ده کتونکو دا مشرانو نه چې چا نه تپوس کوم مجلس ظلم شوی دی د ظلم انتها شوی دی یعنی نه یې پکار معامله چې هر څه په ښه طریقه حل کړی وی خیر هېڅ خبره نه وه کتونکو یو داسې افسوسناکه واقعه تاسو ګورئ د خلکو ته وګورئ په عرب یقین یو جاړي نه په چغو چغو جاړي نه خو د دوی د سترګو د زړه هغه بړاس هغه د دې ثبوت دی چې دا هر سړی دې غمزپلي خاندان لپاره
ټول راوته دي په شریکه او دغه غوښتنه کوي اعلی حکم نه چې ملزمان دې گرفتار شي. ماشاءالله ملزمان گرفتار شوي دي. مونږ په چا خوشحالي نه، زمونږ میسج هغه خلکو دپاره دی چې ولې ظلم کوئ، د ظلم انتها ولې کوئ، د ځان دپاره د خاندانونو دپاره هغه دشمني نړۍ ته ولې پرېږدئ، خپل کشرانو ته ولې پرېږدئ، ولې داسې کارونه کوئ. افسوس یقین وکړئ راځئ ملګرو لږ غوندې دا تاسو ونیئ. زموږ اعلی حکام هم راغلي دي دغلته کې مخکې لګیا دي، هغه هم په دغه باندې روډ د هر قسم ټریفک دپاره بند دی. خو که زه تاسو ته هر سړی ولاړ دی ګاډو ته دا وګورئ جي تاسو لږه لار راکړئ ورور مې دا لاشونه سودکو کې پراته دي مړه په رب یقین وکړه چې زه خو هم کاپر به هم نن جاړي، مسلمان خو مسلمان او بیا پښتانه. یار افسوس په څه باندې مونږ ولې کوو داسې کارونه؟ ډېره د افسوس خبره ده. یقین وکړئ چې کوم خواته م نظره شم په کوم ځای م ګورم هر سړی جاړي، درد په زړه کې لري خو سکولی نه شي. دغه الله سرې ته پرېښي دي. ملګرو زمونږ دغه پیغام که تاسو نن هم دغه نړۍ ته هغه خلکو ته یې نه رسوئ نو یقین وکړئ زمونږ د هغه اصلاحي پیغام هېڅ مقصد هم نشته دی. زمونږ مقصد د دې خبرې دغه دی چې مه کوئ دا کارونه، دا ظلم مه کوئ، د ظلم انتها په رب العالمین یقین وکړه. داسې د بګردرې زمونږ دغه مشران کشران د رنګمالا پیران د هر ځای خلک دغه راوتي دي، غوښتنه کوي حکومت وخت نه چې ظلم شوی دی، د ظلم انتها شوی دی. لږ لاره کوي دا ګورئ جي داسې ته وګورئ مړه افسوس یار داسې ظلم خو سړی نه کوي، د ظلم انتها څوک نه کوي. یقین وکړئ چې دا معاملات هر څنګه معاملات دي او په دغه شکل خو مه اختیاروئ. کتونکو که دې پیغام ته تاسو په 9 کسان شهیدان شوي دي او دغسې دغه پیغام زموږ هغه نړۍ ته هغه خلکو ته نه رسوئ نو زه اوس ووایم یار زموږ خو دا روډ د هر قسم ټریفک دپاره بند کړی شوی دی خو زموږ پیغام هغه خلکو دپاره دی چې دا پیغام د یارانو دوستانو سره ملګرو هغه خلکو ته ورسوئ. موږ چې ګورو اکثر په پوله پټي په هر څه په دغه تنازعات کو په رشتو کو نن هم دغه خبره دې حد ته رسېدلې ده چې کتونکو یقین وکړئ د نړۍ سړی د نړۍ هر یو فرد جاړي، مسافرونه جاړي، هغه چې دا ویډیو ګوري دغه مسافرونه په رب العالمین یقین وکړه دغه مسافرونه به په زړه کې څه وي، دا به هم د چا رشته دار وي، د چا به د ترور زامن وي، د چا به څه وي، د چا به څه وي. خو دا مونږ په دین اسلام پښتانه وروڼه یو او مونږ چې داسې کار کوو په د څه دپاره یې کوو؟ د دې مقاصد مونږ څه حاصلوو؟ شیطان خوشحاله کړو، الله ناراضه کړو. یار افسوس زه خو ډېر په افسوس سره دا خبره کوم. که زه د SOT په پاڼه باندې دغه پیغام تاسو سره شریکوم نو زه خو نشم ویلی ملګرو چې تاسو زما دا پیغام نړۍ ته ونه رسئ، هغه خلکو ته ونه رسئ. نن دا 9 لاشونه پراته دي. یقین وکړئ چې دغه 9 لاشونه او دغسې خلک چورت د سوګ هم راواسي شي. دغه د ظلم انتها خلاف زمونږ دغه اواز مونږ فخر کولی شو په دغه خپل اعلی حکام باندې خو صرف په دغه شکل کې چې دې خلکو ته انصاف میلاو شي، د انصاف هغه تقاضې میلاو شي، انصاف میلاو شي او دغه خلک صرف او صرف انصاف غواړي. او کتونکو یقین وکړئ زما د دې پیغام مقصد هم دغه دی چې د انصاف دپاره دغه پیغام تاسو هم مخکې هغه خلکو ته ورسوئ چې داسې ظلم کېږي، د ظلم انتها کېږي، په هر ځای کې دغه ظلمونه کېږي او د ظلم خلاف مونږ خاموشي اختیار کوو نو پرسګه یقین وکړئ ملګرو صرف او صرف دا تاسو لیدی شئ زمونږ دلته مشران کشران ټول راغلي دي خو پیغام زما تاسو دپاره دغه خلکو دپاره یقین وکړئ چې دا څومره خلک راوتې دی او خفه دی دغه احتجاج کوي دغه زمونږ د اعلی حکام سره په دې وخت کې هغه هم دلته موجود دي تاسو لیدی شئ. یقین وکړئ ملګرو صرف او صرف پیغام زما په دغه شکل په دغه اواز دغه نړۍ ته دغه خلکو ته انشاءالله زمونږ دغه اواز صرف یو میسج د اصلاحي هغه رونو دپاره هم دی، هغه خلکو دپاره هم دی چې ظلم کوئ داسې کار کوئ نو د دې نه لږه ډډه کوئ. یقین وکړئ افسوس دا څه چې نن روان دي نو دا د معمولي کوتاهی د معمولي غفلت یا په منځ کې هغه الفاظ زه تاسو سره د SOT په پاڼه ځکه شریکوم چې معمولي تنازع نه دا حل راشي او دغسې بدې پیښې راځي. یار ولې کوئ؟ د څه وجې نه کوئ؟ مونږ دې څه حاصل کړه؟ مونږ به څه کوو؟ د دې دپاره مونږ دغه مقاصد استعمالو. ولې استعمالو؟ او ملګرو دغه بده پیښه افسوسناکه واقعه ورور مې څنګه دی افسوسناک واقعه د تاریخ زمونږ
دلته کې یقین وکړئ چې څومره الله حکم دي هغوی بېګا ټوله شپه دغه ډیوټي کړي ملزمان ویلی شي چې ګرفتار کړي خو هغه خلکو له سم میسیج لري چې کوم خلک ظلم کوي د ظلم انتها کوي او بیا داسې ظلم د یو کوره 9 کسان شهیدان کول تاسو ویل غواړئ په دې موقع بس دغه سړی راویستل غواړي دغه په دې ځای وجل غواړي نو ښه نیولی دی ورو دی ولي دلته کتونکو دا خو ستاسو زمونږ د عوامو د زړه باس دی چې هر سړی وایي چې داسې کار په هر حال زمونږ قانون زمونږ ادارې زمونږ انتظامیه یقین وکړئ چې دا خو هغوی چې کله ملزم گرفتار کړي نو خامخا هغوی به د قانون ته عدالت ته پیش کړي نو زمونږ میسیج هم دغه خلکو دپاره دی خو دغه پیغام مې تاسو سره په دغه الفاظو ځکه شریکو ډېر ظلم شوی دی د ظلم انتها شوی دی هر سړي دغه زړه بړاس کوي چې یاره ملزم دې دلته راولي او دلته دی کې نه بهرحال چېرته هم انتظامیه داسې نه غواړي چې یاره زما زه کس ګرفتار کړم هغه تفتیش به کوي د تفتیش نه بعد به هغه کار کېږي نو یقین وکړئ ظلم خو شوی دی د ظلم انتها شوې ده موږ هم د میډیا په لار دغه افسوسناکه واقعه تاسو سره نیغ په نیغه د ایس او ټي وي په پاڼه باندې ځکه شریکه کړه یقین وکړئ ملګرو چې دلته څومره خلک دي نو موږ د چا نه ځکه زیاته رای نه لرو چې خپله یو رای زیاته ورکړو کوم پیغام چې م دغه کړی دی انشاءالله به تاسو سره نیغ په نیغه شریکو خو چې نن دغه پیغام زما هغه پښتنو ته هغه مسلمانانو ته ورسي ځمکه پوله پټې هر څه پدې پراتی پرسکه څوک داسې کار وکړي نن په رشته کې دغه کار وشو نن داسې وشو نن هغه شو نو دا د دې هر څه دغه کړی وي دغه دشمنۍ دې حد ته ورسي چې سړی د دشمنۍ هغه کړی راتلونکي نسل ته پرېږدي ولې پرېږدو بهرحال کتونکو دغه پیغام د ایس او ټي په پاڼه چې څومره هم زما ملګري زما یاران زما دوستان اورئ نیغ په نیغه تاسو سره مې دا خپل الفاظ په دغه شکل شریک کړه چې دا ملکن پیران یعنې په بګردره کې یو داسې ظلم بیګا شوی دی چې 9 کسان په دې کې شهیدان شوي دي افسوس خبره ده ملګرو زه دغه پیغام صرف او صرف تاسو سره هر پښتون سره هر مسافر سره نیغ په نیغه په دغه شکل ځکه شریکول غواړم چې دا پیغام زما هغه رونو ته ورسئ هغه خلکو ته ورسئ یار پلیز مه کوئ دا ګورئ د اختر د ورځې ته وګورئ 9 کسان شهیدان شو ډېره د افسوس خبره ده یقین وکړئ د معمولي هغه سوچ شیطاني سوچ د انسان ذهن د چې کوم د سوچ په دغه وخت کې راشي او هغه داسې لارې اختیار کړي چې نن دغه کومه لارې اختیار شوې ده آیا دغه کس به پخپله خفه وي که نه به هر څه چې شوي دي که ظلم شوی دی د ظلم انتها شوی دی مونږ خو دغه پیغام په دغه شکل هغه رونو دپاره راواغستو چې دا پیغام زما نن نړۍ ته هغه مسافرو هغه کتونکو ته هغه خلکو ته ورسوئ یقین وکړئ د ظلم انتها شوې ده وروره څنګه دی کم ظلم چې شوی دی د دې حوالې تاسو څه تاثرات لري انجام ته رسول غواړي یقین وکړئ کتونکو راځئ د نورو ملګرو یارانو دوستانو تاثرات د سره هم شیر کړو چې څومره ملګري دا پیغام دړادړ مخکې راسوي چې زمونږ دغه اعلی حکام ته دغه پیغام ماشاءالله هغوی خو راغلي دي دلته خو هغه خلکو ته هم دغه پیغام ورسي چې دا کوم ظلم شوی دی د ظلم انتها شوې ده نو یقین وکړئ چې معاملات هر څه وي معاملات د خبرو طریقې سره حل کېږي داسې نه چې مونږ داسې ظلم کوو د ظلم انتها کوو او بیا یو داسې ظلم دا تاسو لیدی شئ دومره خلک راوتې د دنیا خلک د 100 لکو کې لاشونه پراته دي دا تاسو لیدی شئ ډېره مننه کتونکو زه هم ستاسو ټایم خرابوم نه خو که زما دا پیغام بعد کې هم څوک اورئ مخکې زموږ هغه خلکو ته هغه رونو ته ورسوئ چې داسې ظلم چېرته هم به کوئ د ظلم انتها او چې بیا به وروسته ستاسو دپاره هم هغه د ظلم انتها په دغه شکل زموږ کشرانو دپاره هغه کشالۍ پاتې کېږي نو لږ سوچ کوئ او دغسې کارونو نه ډډه کوئ او داسې کارونه چېرته مه کوئ کتونکو زموږ سره چې کوم وروڼه کالونه کوي نو مهرباني کوئ په دې وخت کې دا کالونه مه کوئ زموږ دغه پیغام د هغه خلکو ته رسول دي چې داسې کارونه مه کوئ دا ظلم شوی دی د ظلم انتها شوی دی په دې وخت کې ډبل ای سی نو نواز صاحب اسسټنټ کمشنر شکیل صاحب ټول راغلي دي زموږ اعلی حکام راغلي دي او دغه کشاله چې کومه ده نو کشاله نه ده د ظلم انتها شوې ده نو په هغې کې زموږ دلته د دې علاقې مشرانو کشرانو سره د خبرو طریقې په ذریعه لګیا دي او به هر حال د دې د هر انسان دغه غوښتنه ده چې مونږ ته د انصاف میلاو شي دې کورنۍ ته د انصاف میلاو شي ډېره مننه کتونکو
زما دغه پیغام صرف او صرف دغه خلکو ته ضرور ورسوئ تر بل پیغام پورې د نه علم اجازه او که دغه پیغام کې د مانم څه غلطي شوي نو کتونکو دا خلک ټول راوتي چې دي په دغه راوتي دي چې یاره دا ظلم شوی دی او د ظلم انتها شوې ده نو ډېره مننه کتونکو دا پیغام د یارانو دوستانو سره شریک کړئ رحماني ګوله تازه ترین اپډیټ څه وشو روډ انشاءالله کولاو شو او موږ دا مطالبه وکړه چې 7 نیټې دي په دې شاګردۍ د پدې په دې خلکو ولګي او روډ به زموږ کولاو مکمله او دلته مخکې دي هغه نشته دي نشته هغه نشته دي نو موږ روډ کولاو روډ کتونکو کولاو شو څنګه څه شلو لکه موږ موجوده انتظامیه ته دا خبره وکړه چې باید د شاګردۍ پرچه دي په دې کسانو ولګئ موږ خپلې مړي به سنبال کړو او که چېرته تاسو زمونږ یو ورځ دوه ورځو کې خبره د شاګردۍ پرچه تاسو ونه کړه نو موږ به سریام راوځو او ورور به بیا بند وي بیا به زنانه او ماشومانان او دا ټول به راسره کتونکو یقینا د خبرې حال هم دغه لاشونه خپل کلي طرف ته خپل علاقې طرف ته روان دي خو تاسو ټول مسلمانان دغه پیغام ډېر مخکې شریک کتونکو ظلم شوی دی د ظلم انتها شوی دی دا زمونږ هغه د مشرانو هغه فیصلې دغه دي چې کم دې کې خبرې وشوې نو ویلې چې یاره دا لاشونه دفن کې تاسو اسلم خانه په دې حواله ظلم شوی ستاسو په علاقه کې زمونږ ټول علاقه د دې نه بل غټه د ظلم شته دی نه د ظلم انتها ده د دې چار څومره مذمت وشي دا کم دی موږ د ګورنمنټ هم دا مطالبه ده د قانون هم دا مطالبه ده چې 7 نیټې دې په لازم ولګي ځکه دا غټه دهشتګردي اوس مشرانو کشرانو څه فیصله وکړه زموږ د علاقې مشرانو هم دغه مول انتظامي ورسره مو منل چې موږ 7 نیټې لګو او بالکل هیڅ صاحب ول شکل صاحب دا ویل چې 7 نیټې لګو ما کو باندې نو بس بیا چې خلک ورسره منل او روړي آزاد ډېره مننه کتونکو یقینا ډېره د افسوس خبره ده دا لاشونه تاسو لیدئ چې یار سړی وجاړي درد کې د سړي زړه دا لاشونه دي دی خو ګورئ زما د بګردرې هر پښتون هر بچی زه پې فخر کوم که د پیران که د رنګمالا که د ملکن نن په دغه کې ټول راغلي دي او شریک شوي دي ظلم شوی دی د بګردره کې دغه د ظلم انتها شوې ده معاملات مونږ دا نه وایو چې هر څوک معاملات د خبرو طریقې سره حل کېده بهرحال څنګه لدي کتونکو دا تاسو اصولي ده چې روډ باقاعده دا کم خبرې چې وشولې نو وروره څنګه زه چې د ناظم صاحب نه په کوم لږ معلومات څنګه ناظم صاحب څه دغه وشو تازه ترینې اپډیټ تاسو ته رسېدي اوس د مشران امجد صاحب داسې بوتله هغه به خبرې زه خو ته نه خبر شوي خلک مطلب به هر حال روډ کولاو شو یقین وکړئ چې زمونږ فخر کولی شو زمونږ مشران سرجي ظلم شوی دی د ظلم انتها شوې ده د هغې خو صحت نشته دی کوم سړی چې په الفاظو کې هغه نشي ویلی چې کوم ظلم شوی دی ځکه موږ وایو یو منټ چې د خبرې نه مخکې کېږم ځکه موږ وایو چې دا ظلم خو په یو هغه چنګیزیت کې هم دا ظلم نه دی شوی ځکه موږ وایو چې په ملک یعنې د پیروان په وخت کې او د جنګیز ځکه موږ وایو چې اسلامي نظام کتونکو تاسو سرجي داسې ده چې زه کله رالم نو دا خلک یقینا چې جذباتي او د جذباتو حد هم نه و په کار هم دغسې وه خو مونږ دا فیصله وکړله چې حکومت دې د دهشتګردۍ دفې دې کې ولګوي او قرار واقعي سزا چې کوم دی خلکو ته میلاو شي او که حکومت خپله ذمهداري پوره نه کړله انتظامي خپله ذمهداري پوره نه کړه دا خلک به بیا سبا هم راځي او بل سبا به هم راځي سره د اختر رزم او ظلم وشو او معاملات چې هر څه وي نو معاملات آیا په داسې شکل ظلم کېدی شي سر چې دا کم شوی دا چې کوم دا وایم د معاملاتو خبره نه ده دا د رشتو د دې خبره نه ده دا د کینې او د دغه دشمنۍ خبره دا خو بالکل کلم کله دهشتګردي ده دا یوازې هغه کور نه دی ټارچر شوی دا پوره علاقه چې کومه ده پوره خطه چې کوم ده کوم زمونږ مسلمانان او پښتانه کوم خلک چې کوم دي هغه ټول چې کوم دي هغه د دهشتګردۍ شکار شوي دي هغه ټارچر شوي دي نو د دې خلاف دې قرار واقعي سزا چې کوم دی ډېره مننه سرجي د ټیم راکولو کتونکو دا تاسو لیدئ چې باقاعده روډ کولاو شو او زمونږ د مشرانو
سره اخري یو کوېسچن درنه کومه مشرانو سره ستاسو څه مذاکرات وشو په کوم شکل مذاکرات سره خو زموږ دا نور وروڼه زموږ د مشران د علاقې چې کوم دي تللي دي او هم دغه طریقې په دغه طریقې لکه خلک چې روزي نو هم په دغه طریقه هغه روزي هغو تللي دي او زما په خیال هغه ډېر ښه مطمئن راغلي دي او راغله خبرې وکړه. ډېره مننه سر د ټیم راکولو کتونکو دا تاسو ولیدل چې پیران ملاکنډ یو افسوسناکه واقعه خو تاسو سره مې په دغه شکل شریکه کړه ټول مسلمانان چې دغه ظلم خلاف دغه اواز باد کې مورد نو دا پیغام ډېر ډېر مخکې شریک او یقین وکړئ ملګرو هر سړی خفه دی د دې ظلم خلاف خو دا لاشونه به تر کومې پورې پراته دي په روډ به تر کومه پورې ولې چې لاشونه دغسې که ډېر هم که 2 ورځې که 3 ورځې هم وساتو نو په دې کې ګناه هم ده لاش چې دغسې دفن شي نو ډېره به ښه وي. کتونکو ټول مسلمانان په دعاګانو کې یاد ساتئ او ظلم شوی دی د ظلم انتها شوی دی او زما دغه میسج زما دغه پیغام هغه خلکو دپاره چې نړۍ دپاره هغه پښتنو دپاره چې مه کوئ داسې کارونه د الله د قهر او د عذاب نه ویرېږئ. کتونکو تر بل پیغام پورې ورکړئ شاکر الله له اجازه په دې پیغام کې زما نه هم څه غلطي شي بخښنه غواړم. والسلام.